أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا ایها الذین آمنوا اے د ایمان خواندانو کونو قوامین شی تاسو قائم بالقسط په انصاف سره په انصاف باندې عمل کوونکی په قرآن پاک او د انصاف لار اختیار کړي کونو قوامین انو شی تاسو قوامین ادریدون کی بالقسط په انصاف باندې شهدا علی الله گواہی کوونکی خاص د الله لپاره ولو علی انفسکم اگر که تاسو په خپل ځان باندې ولې نه او الوالدین یا په مور او پلار باندې ولا قربین یا پر رشتہ دارانو باندې که د گواهی د حق گواهی کولو نوبت راغی که په ځانی که په مور او پلاری که په رشتہ دار نو کوي ان یکون غنیا که چری مالدار او فقیرا او یا غریب نو د هغې لحاظ وي مه کوئ فالله اولا بهما نو الله تعالی ډېر زیات حقدار دی پر دې دواړو باندې د دې دواړو نه خو الله ډېر حقدار دی چې د هغه خیال وساتلی شي ولا تتبعوا الهوا تابعداري مه کوئ د خواهشاتو ان تعدلو دا چې تاسو واوړئ د حق نه واوړئ یاد دلته کې لا مقدر دی تابعداري مه کوئ د خواهش الله تعدلو دا چې تاسو انصافونه کوئ نو په شهادت کې په ګواهۍ کولو کې د انصاف نه کار اخلئ وان تلو او تعرضو که چرې دي تلو دي څه وکړو تحریف یې وکړه په شهادت کې وان تلو او تعرضو وان تلو که چرې تاسو شهادت بدل کو گواهی مو بدل کړه جباړول چې وته موږ تاسو وایو او تعرضو او یا تاسو اعراض کو ډډ وکړه تاسو د شهادت کولونه فإن الله بس بشک الله تعالی کان دی بما تعملون باغ باندې کوي تاسو خبير خبردار دی یا ایها الذین آمنو اے د ایمان خواندانو آمنو ایمان راوړی ایمان مضبوط کړئ ایمان والو ته الله ایمان راوړی سمجھ له په خپل ایمان مضبوط شي آمنو بالله مضبوط شي تاسو په خپل ایمان راوړلو په الله تعالی باندې ورسول د الله په پیغمبر باندې ور کتاب الذي په کتاب هغه باندې چې قرآن پاک دی نزل علی رسولی چې لګ لګ نازل کړو په پیغمبر خپل باندې ور کتاب الذي په کتاب هغه انزل من قبل چې الله په یو ځای نازل کړی دی مخکې دی نه نو په هر یو باندې تاسو ایمان راوړئ چې تورات شریف دی او قرآن پاک ومن یکفر بالله او چې انکار کوي د الله تعالی نه و ملائکتی د ملائکو د الله تعالی نه او کتبه د کتابونو د الله تعالی نه او رسوله د الله د پیغمبرانو نه والیوم الاخر د ورځ د قیامت نه فقط والله یقینا د گمراه ضلالم بعیدا په گمراهۍ غټ سره ایا د لری سره د حق نه ان الذين امنوا بشکا کسان چې ایمان وروړي ثم کفروا بیا کفر اختیار کو ثم امنوا بیا ایمان وروړو ثم کفروا بیا کافر شو ثم ازدادوا کفر بیا سیوا شو په کفر کې لم يكن الله ند الله تعالی ليغفر لهم چې بخانو کې دیتا ولا ليهديهم سبيلا او نه دا چې او خی دیتا لارا بشر المنافقین نو خبر ورکته منافقانو ته دغه دا خو د زیری خبر نه ده عذاب دردناک خبر ورک منافقانو ته بان لهم په سبب د دې سره چې بشکا د دې لپاره عذاب الیما عذاب دردناک دی په آخرت کې الذين يتخذون الكافرين دا هغه کسان دي دا منافقین چې نیولي دي کافران اولیاء دوستان من دون المؤمنین په مقابله د ایمان والو کې ایبتغون عندهم ایدی لټي د دې سره د کافرو سره العزت عزت نو هي سره عزت نشته فإن العزت په بشک عزت چې لله خاص د الله تعالی د پر جميعا ټول وقد نزل عليكم او یقینا الله تعالی نازل کړی دی په تاسو باندې فل کتاب په دې کتاب قرآن کې ان اذا سمعتم دا اذا سمعتم کله چې تاسو واورئ آیت الله آیتونه د الله یکفر بها چې کفر کیږي په دې باندې ويستهزأ بها ټوکې کولی شي په دې قرآن پورې فلا تقعدوا معهم نمکینه داغی سره حتی یخوضوا تر دې پورې چې دې اخته شي دې شروع کی فی حدیث غیری
په خبره کې چې سیواره دی نه ده چې دا ټوکې ټکالې قرآن او حدیث پورې پرېږدي نو که نورې خبرې شروع کړي بیا ورسره کښېنئ او که نه دی مسلسل لګیا یې قرآن او حدیث پورې ټوکې کوي بیا ورسره مه کښېنئ او که کښېنئ انکم نه بېشکه تاسو احسان په دغه وخت کې مثلهم په مثل لدي یې ان الله بشک الله تعالی جامع المنافقین را جمع کوونکی د منافقان لره والکافرین او کافران لره فی جهنم په دوزخ جميعا ټول الذين يتربصون بكم دا هغه خلق دا منافقان او کافران هغه دي يتربصون بكم چې د انتظار کې پتاسو فین کان لكم فتح کچری وستاو د پاره فتح من الله د الله تر طرفنا قالوا ندی وای علم نکم معكم آیا مون تاسو سره نو دې د پاره چې مال غنیمت کې حصہ والی وان کانا کچری ویل الکافرین د پاره د کافرانو نصیبون صحیحا اس دا مطلب انس کامیابی قالو دی وای علم نستحوذ علیکم آیا منګه نو غالب پتاسو د جهاد په وخت کې منګه چې کم دی دا غالب نو ونمنعکم من المؤمنین او منګه ستاسو حفاظت نو کړي منع کړي نه وای کې منګه نه وای منع کړي تاسو د ایمان والو نه فالله يحكم نو الله تعالی فیصله وکي بینکم په میاند دي کې یوم القیامت پر ورځ د قیامت چې دا منافقین دا دروغ وي ولن يجعل الله للكافرين نه ګرځول الله تعالی د پاره د کافرانو علی المؤمنین په ایمان والو باندې سبیلا اغلار لار د کامیابی مؤمن به همیشه کامیابی چې په خپل ایمان باندې کلک